او ستا دا پلار او ستا دا مور دا دومره کمزوري خلکو چې ته پې باجرا چې پکار دا د زرګونه لوټونه پې واچوه سونه کالی پې واچوه ستا دا پلار د باجرې قابل دی ستا دا پلار د چولو قابل دی دا ټول بدعات او رسومات خلقو جوړ کړي دي او بیا هغه هلکان چې په کال کې څه کې په خپل عمر کې به دیرې ته نه ځي او دا به د سهار وختي به د ملا بانګ پاڅېدلی زمان و جوانې به هم پاڅېدلي دیرو ته به روانې څه له ځئ او کومه زنانه چې دیرې ته لاړه شي اوچت کا ابو داود شریف نبی علیہ السلام فرمایي په هغه زنانه باندې د الله لعنت وریږي دغه زنانه لعنت تم ځان تیاری بدعاتو تم ځان تیاری خو دغه باجري او دغه چاول او دغه اوبه به دا د قبر ته وړي زما د په الله قسم وي چرته د قرآن او د حدیث نه یو لفظ پیدا کې چې دا وي زما استاد والدین او د مړو نه هغه لوی لوی جلیل القدر صحابه په جنت البقیع کې دفن دي تاسو چرته کتلی چې عربیانو پې پاسه باجري او اوبه اچولي خو مونږ ټول عمر تیر کا پلانکي ویلي او ډینګړي ویلي او زما بابا او مور ویلي او دې کلام او د نبی علیه السلام د حدیثو نه ناخبره یو ځکه په بدعاتو کې مبتلا یو او لا بعضې پکې وایي چې کور کې په دې ورځ ښه شی پوخ کا ښه شی چې دې څنګه خوښه یې پوخې کا او ټول کال به ستا رزق بیا پراخي دا چا ویلي مونږ ته خو معیار قرآن و حدیث دی په قرآن و حدیث کې وښایه چې مونږ هم بیا ښه شی پوخ کړو هر سړی دې کور ته ګډ راولي ټول کال به ګډان خوري داسې ګپ دی عام چې د کور د کم روټین دغه شی پخوه او خوره دا نه ده چې د محرم په ورځ روژه دې نیولې ښه شی کور ته راوړه پوخې که ویې خوره خو په دې نیت نه چې زه به ټول کال ښه شی وخورم که داسې وای ما به ځان ته اوس ګډان او اوښان مې به راوستې ټول کال مې به ګډان او اوښان خوړی الله مو دې معاف کړي خو دا چا دا پلانکي ویلی دي پلانکیس که دلیل شته نه ولې ته د هغه نه ښه پوهېږې زه ورته یم چې زه د هغه نه ښه نه پوهېږم زما دې په الله قسم وي د دې قرآن او زما د پیغمبر علیه السلام د حدیثو او د صحابو نه هېڅ څوک ښه نه پوهېږي